اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قابل قدر سامعین و ناظرین، موسم حواله سره دوی خبر تاسو ته عرض کوم. ساړه موسم، ګرمۍ موسم، بهار دی، خزان دی. حدیث د ساړه حواله سره کله چې سټارټینګ کې کوم ساړه راسي نغه په باره کې شته څه ځانونه هغه ساړه نه وساتئ. مولا امیر المؤمنین یایي مضر دی هغه ساړه بدن دپاره، نقصان لري. که سوړ باد دی، که خود سړوالی دی، نه هغه نه ځان ساتلې دپاره بلین دی، مفلر دی، نور داسې شیونه دي. یو خونو کې انګیټۍ لګول شولو، دا ټول شیانو کې ضرورتو کې رسي. بهرحال مغه څه کار نه دی. نکته دغه دی چې امیر المؤمنین یایي چې د ساړه اوایلو نه، ابتدایي کوم ساړه نه ځان هغه نه وساتئ. دا بدن ته داسې نقصان رسوي لکه د اوایلو والا د ابتدایي ساړه ونې ته نقصان رسوي. تاسې وکړئ ونه خزان ووایي، پخې زیړې شي، وچې ککړې شي، مرده حالات کې وي، انده نقصان بدن ته رسوي. ځینې کسان وي ځوانۍ زور ورته ښیي یا یې بدن زور ورته ښیي چې ټټر بیا ورته خلاص وي. نه، ساړه سه اول والا کوم ساړه دغه سه دا زور مزمې وي. خپل ځان باندې خیال ساتل ضروري دی. ځان ساتله اسلام چې کله دا ویلي دي چې مو تاسو ته دا شیونه پیدا وکړل، ګرمۍ سامان مو درته پیدا وکړو، ساړه سامان اندې دپاره دی چې ساړه نه سړی ځان وساتي. لذا امیر المؤمنین یایي چې کوم اول ساړه دی هغه بدن ته دې شان سره نقصان رسوي لکه ونو ته رسوي. پس زور ازمایي ما اوسه کوئ، ځان ساتلې والا کوم ضرورت وسایل اسباب د هغه انسان فراهم کړي. بیا یې ساړه اینډ دی، انتهای دی. ظاهرا وخت مارچ اینډ باندې وي یا د فروری اینډ باندې وي. کوم څه ساړه په ختمولی شي، بهار په شروع کولی شي، دغه کوم هغه د سړوالی ښیي یا باد یې ښیي، دا بدن ته مفید دی. څومره فایده رسوي لکه څومره ونې ته رسوي. ونې کې چیر ولي ګلان پیدا کوي، سبزه راولي، یعنې شون سره بدن کې تراوت راولي. اخته که تو ټټر خلاص کو، سینه د خلاصوي، یستوي خط کوي، هغه مفید دی، فایده لري. اما د ساړه ابتدا نه ځان ساتله پکار دی چې امیر المؤمنین یایي ما هغه نقصان بدن ته رسوي چې کوم ونې ته رسوي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.